په اول 2 ورځو کې 4-5 آرډر راغلو چې دا شی به مو تاسو خامخا جوړوو. حاجي ښه نو تاسو څه ګڼئ چې زموږ د چینل تاسو څه فایده میلاو شوه؟ د تاسو چینل نه ډېره زیاته پیدا میلاو شوه. تاسو څه نه څه روزګار روان شو یعنې که روزګار روان شو کار ورباندې کوو. دونه خو نه پوهېږم خو چې لږ ډېر پوهېږم زه یم چې دا نور پښتانه هم دغسې پوه شي پېښور کې دي که هغه پټل پاړه چینار کې دي که هغه په صوابۍ کې دي که په مردان کې دي او که د دنیا په هر یو ګوټ کې دي او زه غواړم چې زموږ پښتانه الله پاک ټول کامیاب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما خوږو مینوالو زه یم حسین احمد او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل کیوبیک ہوم. تاسو چېرته زموږ په چینل باندې نوي یې مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او ملګرو سره شیر کړئ چاته زموږ د چینل نه څه نه څه فایده میلاویږي. نن زما لپاره د فخر یو خبره ده هغه څه ده هغه د فخر خبره هغه دا ده چې دا ملګري راغلی دی د سدۍ نه او دوی زموږ ویډیوګانې کتلې او دوی ته څه مطلب دا چې ډېر څه زده کړي دي دا زما دکان ته ما سره میلاوېدو راغلی دی که نه تاسو سره به د دې یو شارټ شان انټرویو هم زه تاسو ته بخایم نه د دې ملګري تاسو را زه پیش کوم نو راځئ چې د ملګري سره میلاو شو او ستاسو ملاقات سره وکړو. السلام علیکم روډ جان. وعلیکم السلام. څنګه استاد ښه صحت برابر دی ښه جوړ د ټول نه مخکې ما ته ده ووایه ستاسو نوم څه دی؟ ما نوم نعمت دی. او تاسو سره کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ سدۍ سره. سدۍ نه راغلی؟ سدۍ نه راغلی. څه د دوکان ته څه لپاره راغلی؟ دې دوکان دپاره دې دپاره راغلی وم چې د تاسو قرباني پښتنو نه پټه نه دی. تاسو چې پښتنو دپاره کوم قدم اوچت کړی که دا چې هر یو مشر د مو پښتنو دپاره قدم اوچتولی مو پښتانه به اوس ډېر مخته روان ښه جي ځکه چې تاسو د پښتنو سترګې کولو کې هر پښتانه دپاره هر یو پښتانه چې کوم کار زده وه هر یو خپل کار کسب دا شی مخته بتللی پښتون بنان هر ځای کې مخته و چې چېرته لاړ شي پښتون وروسته پاتې والی چې موږ یو کسب شی زده کړو هغه ځان سره په جیب کې په دماغو کې پټ وساتو هغه مو چاته بل چاته ورته نه کړو کا ورته ځان سره یوسو نو هر انسان دپاره دا پکار دی چې هغه نه بل انسان پیدا واخلي نو پیدې د وجې نه به انسان کامیابي مار نه مخکې به کامیابي وروسته به کامیابي. زموږ چینل څونه وخت نه راسې ګورې؟ د تاسو چینل تقریبا زه یو کال راسې نه ګورم څو کال کېږي کال نه بیا څه لږ ټایم زیات کېږي داسې اندازې سره زه تاسو چینل ګورم. ښه جي او زموږ چینل تاسو پورې څه زده کړل؟ د تاسو چینل نه خو ما ډېر څه زده کړو. مثلا زموږ مینوالو ته لږ ووایه چې تاسو څه زده کړي دي؟ د تاسو چینل نه خو اول به زه دا خبره ته وکړم چې تاسو چینل نه ما د اخلاقو هغه زده کړه چې تاسو یعنې په کوم اخلاق انداز سره خبرې کوو نو دا زما ډېر خوښ شو. ډېر مهرباني الله دې خوشحاله کړه دومره خو زه خاص نه یم خو تاسو ته ښه لګېدلي الله ستاسو عزت وکړي. نو هر انسان دپاره هر پښتانه دپاره داسې اخلاق پکار دي چې هغه د مو د نبي طریقې په برابر وي خبرې چې هغه څوک واوري چې د اثارو نه خلي هغه نه علاوه تاسو د هغه نه خو ما دا زده کړو چې خبره دومره شیان ته په ورکې جوړ کړي چې هر یو انسان دپاره یوه لیار پکې شته خو که انسان پکې نظر واچوي هر یو دپاره کار روزګار طریقه شته. تاسو والا نه خاص کار ما د پردو د بیډ شیټو او د ټیبل کپړو جوړول د بلختو تکیو کپړو جوړول دا شیان ما نه ډېر مختصر ټایم کې په لږ ټایم کې په ډېرې کمې خرچې باندې زده کړو او جوړ مو کړو. دا به زموږ مینوال څنګه یقین ساتي تاسو سره ثبوت شته چې تاسو زده کړي دي؟ ثبوت خو ما سره ډېر دی ما خو هلته کلي کې خلکو ته ډېر کار کړی ودونو دپاره ما ډېرې پردې ورته جوړې کړي کور دپاره خپل پردې دپاره که نه او دا که اوس ته ګورې خبرې ته غوږ نسته مینوال تاسو دا ګورئ د روډ دا ګل ما یو ویډیو شته دی په دغه باندې که نه کپڑے سے پول بنانے کا طریقہ نو دا هغه ګل دی جوړ کړی دی او بلکې زه هم زما نه هم ښایسته جوړ کړی دی. تاسو ته په غور ګورئ کیمرامین صاحب تاسو یو بل ګل راواړوئ ما جوړ کړی که ته په خپله جوړ کړی دی؟ په خپل کمرې کې مې لګولي او ډیمانډ یې ډېر دی دا څو کسان راغلو چې دا شی به مو ته جوړوي ښه جي خو ما سره ټایم لږ کمزوری او بس څو ورځې وعده مو ورکړم چې څو ورځې بعد به بیا ته جوړ کړم. پښتنو ته نور مینوال ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ نورو پښتنو ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې کله تاسو یو فیسبوک کې یا یوټیوب کې یو شی ګورو نو هغه دا چې کاس والا ګورو چې د هغه کاس والا نه تاسو ته څه پیدا میلوي که تاسو فلمونه ډرامې ورکې ګورو نو لایب د ټایمه ځای کېږي عملنامې کې د ګناهونه زیاتېږي دغسې یوټیوب چینل وګورو لکه حسین احمد ډیزاینر چې هغه نه تاسو ته څه پیدا میلاو شي چې یو نه زده کړو ډېر په کم ټایم کې داسې مخلص کس والا هغه ګورو چې هغه سره تاسو ته مخکې تګ مسله اسانه شي رزق مسله به د حل وي عزت به دا هم ورسره جوړي دا شیان ګورو. د چینل دا نوم دی جي کیوبیک ہوم نو دا طریقه د مو ډېره خوښه دی چې کله تاسو چینل کې یو کار شروع کوو هغه نه مخکې تاسو بسم الله حدیث شریف کې داسې راځي چې هر یو کار نه مخکې ته بسم الله وایي نو هغه کار خیر او عافیت سره سر ته ورسیږي د سنتو موافق دی د مو د دین موافق دی د مو د کلچر موافق دی نو په دې باندې د تو چینل یوټیوب چینل مو سبسکرایب وکړو
او خوانداره کې ګوره ویډیوګانې اشر کو. نو مینوالو دا مې صرف د دې لپاره د ویډیو جوړ کړه چې نن دا ملګری راغلی دی موږ سره د ملاوېدو نه که نه چې موږ سره ملاو شي نو موږ ورسره ملاو شو او موږ ډېر خوشحاله شو چې دونه څوک چې راغلل او موږ سره ملاو شو او زموږ کار یې اپریشیټ کړو یعنې داسې زده کړل. دا مې صرف تاسو ته ښول چې دا تاسو هم زده کولی شئ. نو چې تاسو سره ټچ موبایل وي نو خپل ټایم مه ضایع کوئ. هسې فلمونه او ډرامې چې ګورئ نو کې ګناهګارېږي هم خرچم کېږي او تاسو نه هغه ټایم نن سبا د هر څه نه زیات چې کوم دی قیمتي زموږ ټایم دی نو ټایم خپل مه خرابوئ او چې کوم چینل هم ګورئ بېشکه زما چینل ګورئ که د بل چا ګورئ خو ښه څه نه څه زده کوئ او هغه بیا په خپل ژوند کې راولئ چې تا دې کار زده کړو ځان له دوکان وکړلو که نه اوس دې راغلی دی چې یار ما ته وایي چې یاره د خپل دوکان کولاوم که نه تاسو دا خبره لږ په خپله وکړئ نو ښه به اوس تاسو هر کور سړی کوي که نه جی نو انسان الله پاک دنیا ته رسولی دی سره یو کتاب یې رسولی هغه سره قرآن شریف ورته یې قرآن مجید هغه به په لارې باندې څه نو هغه بیا صحیح دی. کپنی نه چې یو کتاب یو شی راوځي هغه سره یو کتاب راوځي څه په دې کتاب باندې ته دا مشین چلوي نو بیا صحیح. هر یو کار دپاره د استاد ضرورت وي د کتاب ضرورت وي. نو دې کار کې د تا نه مو استادي زده کړې وه د تا موږ شاګردان شو نو ما ته دا مناسب نه وه چې زه یو کار په خپل سر باندې روان کوم چې څه استاد سره مشوره وکړه اب درته دعا وکړي برکات به ورکوي او مینه محبت به وي. ضرور انشاءالله موږ به ستا لپاره دوام کوو او ستا د کامیابېدو لپاره به د الله نه هم سوال کوو چې الله پاک تاسو له نور ترقي درکړي او تاسو دا موږ له یو قسم له عزت راکړو. تاسو خپل کار روانوئ او روان دې نه کړو لاول راغلی ما سره د مشوره وکړئ دا به څنګه روانوم دې لپاره به زه مټیریل کوم ځای نه اخلم کپړه به کوم ځای نه اخلم دا دې کې خو د دې ډېر لوازمات دي دا شیدونه کوم ځای نه میلاویږي دا کپړه کوم ځای نه میلاویږي دا ګل د جوړولو شم که دا تیار راځي تیار ماته کوم ځای کې میلاویږي د مشورو دپاره دا رور راغلی دی او انشاءالله چې زمانه څومره کېږي زه به د سره پوره تعاون کوم او زه به د سره یم تر هغې وخته پورې انشاءالله چې څو پورې د دوکان کامیاب شوي ني. او که تاسو زموږ دا ویډیو چې ته په صده کې ګورئ پاړه چینار کې ګورئ ټنګو کې ګورئ او خاص کر په کوواټ کې ګورئ نو تاسو ټول ورونو خویندو زما دا یو پیغام دی نو تاسو په دې رور باندې بیا پردې جوړوئ تاسو را نږدې پرېوځي دومره پېښور ته راځئ او شي دلته جوړ کړئ او هغه بیا تاسو په ګاډي کې وړئ تاسو باندې ګاډي خرچ هم راځي او تاسو مطلب دا چې په تکلیف کېږئ او ټایم هم ضایع کوئ تاسو لپاره به انشاءالله دی به دا به زموږ د دوکان هلته برانچ وي په صده کې ستاسو لپاره ستاسو د محبت دپاره ستاسو د مینې دپاره او ستاسو د خدمت دپاره انشاءالله چې موږ به هلته یو برانچ کولاوو او دا رور پکې ناست وي نعمت خان که نه او دا بل د ستاسو خدمت کوي او تاسو له به ښکلې ښکلې پردې جوړوي ښکلې ښکلې بیډشیټ والا جوړوي او ښکلې ښکلې عربیک مجلس هم دله جوړوي دې سره رابطه کوئ دی به پکې خپل نمبر ووایي تاسو پکې خپل نمبر ووایي زموږ نمبر دی 0302 96 333 50 دا واتساپ نمبر دی د واتساپ په دې موبایل کې د استعمال دې علاوه بل نمبر شته نه بس د یو نمبر دی تاسو سره په واتساپ باندې رابطه ساتئ او په دې باندې ښکلې ښکلې پردې جوړوي بیډ شیټ به جوړوي او موږ ته پکې دواګانې هم کوي انشاءالله چې تاسو سره ملاقات کېږي بله ویډیو کې تر بله ویډیو پورې تاسو نه اجازه غواړو الله پاک مو خوشحاله او بس ساته السلام علیکم د الله په امان ښاد او باد اوسئ السلام علیکم جی وعلیکم السلام بس استاد ستا ډېره مهرباني موږ تا ډېره شکریه ادا کوو او په دې وخت باندې ته مو سره دوره ټایم ضایع کړو ټایم دوره کړو یوه 2 غنټې ټایم ته نه مو ضایع هیڅ خبرې نه ده دا خو زما فرض و او زه چې کوم خاص مقصد دپاره لګیا یم هغه انشاءالله رو رنګ راوړي او یو ورځ به راشي چې انشاءالله زموږ په پښتنو کې به غټ غټ ډیزاینران پیدا شي دا به زما لپاره د اونر خبره وي څنګه چې موږ وینو انګریزانو کې انډین پنجاب سایډ ته لاړ شه نو موږ له پکار چې په پښتنو کې هم داسې ډیزاینران داسې کارکوونکي هنرمندان پیدا کو چې هغه زموږ د ملک او د ټول قوم او د هیته دپاره او د ملک له څه ترقي ورکړي خپل کردار پکې ادا کړي د دې ملک په ترقۍ کې خپل کردار ادا کو نو انشاءالله چې ستاسو لپاره به موږ پوره بھرپور کوشش کوو محنت به کوو ستاسو راتلو یو جهل مننه الله پاک مو خوشحاله کړه او الله پاک مو کامیاب کړه زما د وګڼ تاسو سره دی ډېره مهرباني السلام علیکم جی السلام علیکم